د دې څه ښکلی دور نبی علیه السلام فرمایي نکاح د ښځې سره د څلورو وجو نه کېږي ښه نو دین پکې غوره کوئ دین پکې څه کوئ د مالدارۍ د وجې نه د حسب د وجې نه نسب او د حسن د وجې نه او د دیندارۍ د وجې نه نبی علیه السلام صحابي ته وایي لاس دې په خاورو کې ککړ شه دین غوره کوه دین یو طرف ته مالداره ده او بل طرف ته دینداره ده په دین پسې ورځه بل طرف ته خاندان اوچت دی خو بل طرف ته دینداره ده ورځه دین غوره کوه دین الله به پکې ډېر خیر او برکت ورچي دینداری پکې غوره کوئ چې کله پکې دین ووینئ بس دین پکې غوره کوه چې کله په ښځه کې دینداری وویني بیا هغې باندې ناراسته مه کوه هغې ښځې سره نکاح کوه چې کله پکې دین عمومي بس نو صحابه کرامو ته نبی علیه الصلاة والسلام څومره ښکلی وښودله سعید ابن مسیب رحمت الله علیه نوم مو اورېدلی دی دا ډېر لوی عالم الله اکبر دی علماو ته وایم دی خپلو ملګرو ته وایم دې نه به شروع مونږ کوو چې زه عالم یم او زم د خان او د ملک سره رشته کوم او طالب جان پرېږدم په مدرسه کې نو بل ته به څنګه وایم چې ته غریب له ورکه دین غوره که ابوی دا تا سره چې شاګرد دی تا کم شاګرد له لور ورکړله سعید ابن مسیب رحمت الله علیه طلباو ته سبق به یوه لوري وه مروان بادشاه نوم اورېدلی و اپسې خپل زوی له د نکاح پیغام راولېږه وی زما زوی له دې دا لور راکړه وی نه کوم حضرت دا رشته نه در کوم مروان بادشاه زوی پسې رشته راولېږه وی نه یې ورکوم یو طالب سبق کې غیر حاضر شو یو ورځ یو دوه ورځې غیر حاضر شو په سبق کې چې بله ورځ راغی حضرت ورته وی طالب جانه نه وی حضرت بیبي مې مړه وه ښه ډبر دې وفات شوی او وی را دې خواشه زما لور ده او مروان خپل زوی له تپوس کوي ما نه ده ورکړې ما هغه لور تا ته په نکاح کړله شاګرد دې وی ما قبوله کړله او طلبه یې ګواهان شول نکاح یې وتړله یو څو ورځې تېرې شوې هغه وایي وی ما ته ور وټکېد هغه شاګرد دی وی ما چې دروازه کې غږ وکړو څوک یې وی چې سعید ابن مسیب یم الله اکبر د وخت شیخ الحدیث د وخت محدث د زبانی پوره کې ولاړ دی چې وتما خپل لوري د مټ نه نیولې دی ما ته وایي دا ستا امانت او دا مې تا ته حواله کړله الله دا ساده نکاح به څوک کوي دا به موږ نه شروع کېږي ښه دا به زموږ نه شروع کېږي چې موږ علما د دې نه شروع وکړو دینداري به غوره کوو ښه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لار روان قوم حالت معلوموي نو کور کې یوه مور او لور لګیا دي مور ورته وایي پویو کې اوبه ور واچوه لور ورته وایي اوبه نه ور اچوم پویو کې اوبه نه ور اچوم وی ولې وی امیر المؤمنین اعلان کړی دی که نه چې پویو کې به اوبه نه ور اچوئ نو مور یې ورته وایي وی امیر المؤمنین وس شته دا ورته وایي که امیر المؤمنین نشته نو رب شته که نه رب شته که نه باس د خبره واورېدله کور ته راغې خپلې بیبي ته وایي پلانکي کور کې یوه جینۍ ده ورشه پسې ورکړې خو یې نه ده نکاح خو یې نه ده شوې ټبر چې راله جینۍ ولیدله چې وایي کتله وی نکاح یې نه ده شوې وی دا لور زوی له غواړم هغه ورته وی حضرت دا خلک ګډبه دی او ته خو د قریشو د خاندان دی شاهي خاندان دی خلیفه دی په 22 لاک مربع میل حکومت کوي حضرت دا زمونږ مناسب نه دی هغه ورته وایي ما پکې دینداري لیدلې ده او دا به زه بچي له غواړم بس اقه جینۍ خپل بچي له وغوښتله غوږ ده که نه ښه دا نکاح چې وشوله نو د هغې په نوسو کې عمر ابن عبدالعزیز پیدا شو ها دا تاسو چې نومالی عمر ابن عبدالعزیز دا د هغې په نوسو کې پیدا شو دا د هغې نکاح برکت و چې کومه نکاح په دیندارۍ شوې وه په نتیجه کې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه راغی ښه په دې رشته کې بیا داسې نیکان پیدا کېږي نو رشتو کې خیال کوئ د نیک رشته ګورئ او بیبیانو زنانو صبر کوئ د خاوندانو سره لږه ګزاره شروع څه سره شروع کوئ ګزاره اوس چې واده
نو ښځه څو جوړی درې، یو به په یوه ورځ اغوندي، بله په بله او بله په لاول آسان کارو. یو واده له به یوه جوړه وه، تور ته یوه پوره نه ده. وی په دې یوه کې پرون خلکو لیدلې یم زنانه، وی به چې بله جوړی نشته. په دې بله کې نن ولیدمه، سبا به بله اغوندمه. لکه دا خاون ورته ووایي چې تی پرون په دې یوه جوړی کې دا یوه جوړه خلکو لیدلې وه زنانه، نو تی په کې هم لیدلې وي، نو چې سبا نوې جوړی نوې ښځه نو ښه به نه چې نن راله یوه ښځه ویني او سبا راله بله ښځه ویني او بله ورځ راله بله ښځه وي، چې نوې جوړی نو چې داسې ورسره نوې ښځه وي. نو بیا به دا وایي چې نه بس جوړه رالم ماله واده له هلک. ټیک نه ده داسې. نو زه زنانو ته هم دې سره ګزاره کوئ، ناکام کوئ. ښه صحابي دی د ورځې په کار وتلی دی چې وته نو بچی بیمارو، چې کور ته راغی نو بچی وفات شوی، کور کې غم راغلی دی، نابالغه بچی وفات دی. بیبي ته وایي زما بچی وی هغه ته آرام راغلی دی، ځکه که ورته وامه چې وفات دی نو د شپې به داسې چل کوي، کفن دفن نه کېږي. وی هغه ته آرام راغلی دی. صحابي وی چې بس اوده دی، آرام ورته راغلی. او د بیبي اثرات هم داسې دي چې په مخې اثرات هم نه ښکاري. اوس که درته بیبي ال ونه وي نو طبیعت یې داسې کړی چې حالاتو نه یې سړي ته پته لګي چې ورمنډې کوي په سړي. ښه نو طبیعت هم برابر دی، حالات هم برابر دي. نو د ډوډۍ وخوړه، پوه خو نه دی چې خپلې کمره کې مې په بچي صادر غوړېدلی دی او نابالغه ټوټه مې د زړه تلې ده، یوه ټوټه مې د وجود نه تلې ده، خبر نه دی. نو ډوډۍ یې وخوړه. شپه یې د بیبي سره تېره کړه د خپل خواهش مطابق، ځکه پته خو شته نه چې بچی مې وفات دی. بیبي لباس هم برابر دی، طبیعت هم برابر دی. دی بیبي ته ګوره چې خپله یې د زړه ټوټه جدا پرته ده او خاوند ډوډۍ خوري او نه خبرې. خاوند د خواهش مطابق شپه تیرې او خاوند ته نه ظاهرې. دا بیبي ته ووایه که نه، دا به د صبر انتها وکه نه، دا د صبر یو قدم و که نه و. چې سحر شو نو ډېر په ښکلي طریقې پوهي. بخاري شریف کې اوږد روایت دی، مختلف روایات دي، خو دا یو پکې ډېر تفصیلي دی. څوک چاله امانت ورکړي او بیا یې ترې غواړي. بهر صورت وی یو امانت الله را کړی او د بچی په شکل کې، او هغه الله اخیستی دی. بچی م وفات شوی. وی ښه زما بچی وفات دی. وی ورغې بچی یې ولیده، ښه ما ډوډۍ خوړه او کور کې زما د معصوم بچی لاش پروت و. ما د خواهش مطابق شپه تېروله او کور کې زما د بچی لاش پروت و. ته ما ته ولې نه وي؟ ما وی زه خفه صحیح، خو چې تا ته درد درونه رسي، په تا شپه صحیح وځي، تا ته تکلیف درونه رسي، ما ستا د رضا خیال ساتم. بیبي دې ته وایي. ښه نبی علیه السلام راغی، صحابي راغی، نبی علیه السلام ته وایي د الله حبیبه بیګا می بیبي د صبر یو قدم اوچت کړی د الله حبیبه. ما ډوډۍ خوړلې، ما د خواهش مطابق شپه تېره کړې او بچی مې مړو. نبی علیہ السلام خو پیغمبرو دعای وکړه، وی یا الله په دې بیګانۍ شپه کې دوی له برکت ورواچوي. خدای خو برکت وخه هغه چې نبی علیہ السلام ځای ته ورغی جو برکت به وخه، او چې د برکت دعای وکړله. یو بیبي سالن پخ کړی، یوه کټوی او لږ غونته د وربشو ډوډۍ، او نبی علیہ السلام پسې د خندق نه زر صحابه راوستل. خو ورته ویله وباسئ مو، صرف چې امام الانبیاء خواله راغی سالن یې ولید روټۍ د برکت دعا یې وکړه. وی ځان له اوس بله ملګری وګوره چې صرف سالن د سره اړی وي. زر صحابه و ډوډۍ وخوړه، بیا هم لا په کټوۍ کې سالن پروت و.